سورہ یوسف دا مکی سورت تے پا ترتیب قرآنی کی 12 نمبر سورت تے مخی دا دین دا اللہ پا فضل سر یول سورتون ختم شو پا ترتیب نزولی کی 53 نمبر سورت تے نازل شوه ده پس د سوره هود نا او مخکی د سوره حجر نا د مکی مکرمی اخیری دور کې دا نازل شوه ده آیاتونه مبارکه پکې یوصل او یولستی رکوعات پکې 12 نم د سورت سورہ یوسف تے وجہ تسمیہ د یوسف علیہ السلام نم مبارک پا دی سورت کی سلیری زر راغلے دے 24 زلا زکا دی سورت تا سورہ یوسف ویلیشی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون سورة يوسف دا مکی صورت تے پا ترتیب قرآنی کی 12 نمبر صورت تے مخی دا دین دا اللہ پا فضل سر یول صورتون ختم شو پا ترتیب نزولی کی 53 نمبر صورت تے نازل شوه ده پس د سوره هود نا او مخکی د سوره حجر نا د مکی مکرمی اخیری دور کې دا نازل شوه ده آیاتونه مبارکه پکې یوصل او یولستی رکوعات پکې 12 نم د سورت سورہ یوسف تے وجہ تسمیہ د یوسف علیہ السلام نم مبارک پا دی سورت کی سلیری زر راغلے دے 24 زلا زکا دی سورت تا سورہ یوسف ویلیشی ربط د دی صورت د ما قبل سر پا گنو وجوه سر دے یو دا چی سورہ ہود کی تسلی و نبی علیہ السلام لرا نو پا دی صورت کی ہم تسلی دا نبی علیہ السلام لرا دویم ربط دا دے چی سورہ ہود ہم دا یو پیغمبر پا نوم سر مسماو ہود علیہ السلام او دا صورت هم د یو پیغمبر په نوم سره مسما ده یوسف علیه السلام نو ځکه دا صورت په هغې پسې راوړو شان نزول د دې صورت مبارکه هغه دا دی چې کله د نبی علیه السلام د رسالت خبر مدینی منوری ته ورسېدو
نو مدینه منوره کې یهود پاتې کېدل. هغې د مکې مشرکینو ته سوال جواب راولېږل. تاسو د دې پیغمبر نه یو تپوس وکئ. دا ورته ووایئ چې د بني اسرائیلو خپل ملک چې دی هغه خو شام دی، دوی مصر ته څنګه راغلو؟ دویم د یوسف علیه السلام واقعه څه وه؟ دا تپوس تاسو ردنه وکئ. مکې مشرکین راغلل او د نبی علیه السلام نه دا تپوس وکړو چې بني اسرائیل د شام نه مصر ته څنګه راغلي دي. الله تبارک وتعالی سوره یوسف نازل کو. دا په قرآن کې واحد واقعه ده د یوسف علیه السلام چې دا په قرآن کې صرف یو ځل راغلی ده، بل ځای کې د یوسف علیه السلام د واقعي ذکر نشته دی. دارنګې هره واقعه چې ده لږه یو ځای ذکر شوی او لږه بل ځای ذکر شوی ده. دا واحد واقعه د یوسف علیه السلام ده چې دا په قرآن کې په یو ځل باندې نازله شوی ده، ټوله په یو ځای باندې نازله شوی ده. ترجمه د دې سورت: بسم الله الرحمن الرحیم. خاص په امداد د نوم د الله تبارک وتعالی چې عام مهربان دی، خاص رحم کوونکی دی. شروع کوم. الف لام را. الله تبارک وتعالی پوه دی په معنی د دې حروفو. تلک آیات الکتاب، دغه دی آیاتونه د کتاب، المبین واضح بیان کوونکی دی. انا انزلناه، یقینا نازل کړی مونږ دا قرآن دا کتاب. انا انزلناه، یقینا نازل کړی مونږ دا کتاب قرآنا عربیا، قرآن په واضح ژبه کې چې عربي ژبه ده. لعلکم تعقلون، دې دپاره چې تاسو پوه شئ. نحنو نقص، یقینا مونږ بیانو علیک پتا باندې. انا انزلناه، یقینا نازل کړی مونږ دا کتاب قرآنا عربیا، قرآن په عربی ژبه کې. لعلکم تعقلون، کې دیشي چې دوی پوه شي، د عقل نه کار واخلي. کې دیشي یعنی د دومره واضح خبرو باوجود د دوی نه ایمان راوړل یقیني نه دي، صرف امید کې دیشي. نحنو مونږه نقص بیانو علیک پتا باندې، احسن القصص خیسته بیان، بما اوحینا په سبب د دې چې وحی کړي مونږه الیکا تا ته هذا القرآن، د دې قرآن. وان كنت، اگر چوي تو من قبل مخکې د دینا، لمن الغافلین خامخا د بې خبرنا. اذ قال یوسف، هر کله چې وفرمایل یوسف علیه السلام لابیه پلار خپلتا، یا ابتی ای پلار زما، انی رأیتو یقینا انمزو 11 کوكبا یولس ستوری، والشمس انور، والقمر سپوږمۍ، رأیتهم انم دوی لرا لی ساجدین چې ماته سجده کوونکي دي. یوسف علیه السلام خوب ولیدو او پلار ته دا خوب وویلو. دی وړوکی دی، په دغه ټایم کې ماشوم دی. پلار خوب اینما 11 ستوري او نور او سپوږمۍ دا ماته سجده کوي. نو 11 ستوري یعقوب علیه السلام د په خوب پوه شو چې د 11 ستورو نه مراد د 11 سرونه دي.
ځکه یوسف علیه السلام دا ټول 12 وروڼه د یعقوب علیه السلام 12 زامنو دا 10 زامن د مشرۍ ښځینه وو او دا 2 زامن د کشرۍ ښځینه وو چې کله لومبۍ ښځه مړه شوه نو بیا د هغې د خور سره یې نکاح وکړه نو د هغې نه بیا یوسف علیه السلام او بنیامین پیدا شو نو دوی دواړه د یوې مور نه او دا 10 مشري وروڼه چې دا د بلې مور نه دوی 12 زامنو د یعقوب علیه السلام او بیا د 12 واړو اولاد پیدا شوی دی او د هر یو زوی نه ځان له خاندان جوړ شوی دی ته دې وجې نه بني اسرائیل چې دا 12 قبیلې وي او دا اسرائیل د یعقوب علیه السلام لقب و نو د دې وجې نه دوی ته څه ویلی کېږي بني اسرائیل د اسرائیل اولاد یعنی د یعقوب علیه السلام اولاد نو یوسف علیه السلام زه په خوب کې اینمه چې 11 ستوري دي او نور دی او سپوږمۍ ده او ما ته سجده کوي یعقوب علیه السلام پوه شو چې دا 11 ستوري د ده وروڼه دي او دا نور سپوږمۍ مور او پلار دي چې ده ته سجده کوي مطلب دا دی الله به تبارک وتعالی به د ده نه ډېر لوی انسان جوړوي قال رأيتم انم دوی لرا لی ساجدین چې ما ته دی سجده کوونکي قال او فرمال یعقوب علیہ السلام یا بنیا اے بچوڑیا لا تقصص مبیانوا رؤیاکا خوفل علی اخوتکا رونخ پلوتا یو دا چې خوب دا ارچا ته بیانول ندی پکار دویم دا چې خوب څه حقیقت لري نو ګوره خوبونه چې دي دا په 3 قسمه دي یو قسم خوب هغه دی چې سړی د ورځې څه سوچونه کوي خو چې وده شي جو هغه بیا په خوب کینی ښکاري سړی دی ټوله ځې ښکاري په سوچ کوي چې وده شي جو ښکار به کوي په غرونو کې به رواني نو دغه خوب له څه اعتبار نشته او نه د دغې څه تعبیر وي دویم قسم خوب چې دی هغه شیطاني وسوسې وي د شیطان د طرف نه انسان ته کله خوشحالي راځي او کله یری راځي په خوب کې دغه خوب لم څه اعتبار نشته دی دریم قسم خوب چې دی دا د الله تبارک وتعالی د طرف نه وي او داسې خوب ته د نبوت 40مه حصه ویلې شوې ده یو خو د پیغمبرانو خوب دی هغه خو وحی وي خو چې انسان څومره نیکعمله وي نو دومره د ده خوب رښتینی هم وي او چې څومره سړی په فسق او فجور او ګناهونو کې اخته وي نو دومره د هغه خوب له اعتبار هم نه وي نو چې کله د انسان ته خوب درته ووي نو اول به د هغه نه دا تپوس وکړي چې هلکه دا خبرې خو به دې چېرته د ورځې په زړه کې نه وي دویم دا دی د هغه د کار تپوس به وکړي چې ته کار روزګار څه کوې شوق د څه شي لرې نو که د هغې سره د هغې تعلق ونه پوه شي چې د دې خوب څه تعبیر نشته دی نو یو قسم خوب هغه دی چې هغه د الله د طرف نه وي دا اکثر نیکان خلک کله کله د کافر او د فاسق فاجر خوب هم رښتینی شي خو اکثر خوبونه د نیکانو خلکو رښتینی خوبونه وي نو چې کله د خوب ولیدو دا به هر انسان ته نه بیانای ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي کله چې یو انسان خوب ویني د خوب معلق زوړند وي چې کله د دې تعبیر ایستلی شي نو دا خوب هغه شانتې واقع شي وجه دا د تقدیر په 2 قسمه دی یو تقدیر مبرم دی یو معلق دی یو خو هغه تقدیر دی چې پکې بدلون نه راځي
دویم قسم تقدیر هغه دی چې بدلون راځي الله تبارک وتعالی داسې لیکلي کو د انسان دا کار وکړو نو زه به داسې وکړم لکه په دعا سره د انسان تقدیر بدلیږي که نه دې نه هغه معلق تقدیر مراد دی الله تبارک وتعالی په ازل کې دا لیکلي کو د انسان دعا وغوښته خو زه به دا کار وله وکړم کو وایي نه غوښته نو نه یې کوم ورله نو دین تقدیر معلق مراد دی نو چې کله انسان دا خوب بیان کړی شي او د دې تعبیر وځي نو دا هم هغه شانتې واقع کېږي دا هغه شانتې واقع کېږي د دې وجې نه حدیث مبارک کې منع راغلی ده چې خوب به هر چاته نه بیانوي خوب به هغه انسان ته بیانوي چې هغه پوه وي عالم وي دویم دا دی چې ستا خیرخوا وي ستا بدخوا نه وي ځکه که یو انسان ستا بدخوا دی او تا ورته خوب بیان خو ډایرک غلط تعبیر به وباسي که نه نو بیا به هغه شانتې واقع کېږي نو خیرخوا ته او عالم ته او پوه انسان ته به خپل خوب بیانوي چې ما داسې خوب لیدلی دی نو یعقوب علیه السلام هم یوسف علیه السلام ته فرمایي وایي دا خوب خپل ورونو ته مه وایه ځکه یعقوب علیه السلام د مخکې نه پوهېدو چې دا ورونه ورسره حسد لري وقال او فرمایل یعقوب علیه السلام یا بنیا ای بچوړیا لا تقصص مبیانوا رؤیاکا خوف فل علی اخوتکا پرونو خپلو باندې فیکیدو لکا ندیب تدبیر اکستا خلاف قیدن په تدبیر کولو سرا ان الشیطان یقینا شیطان چې دی للانسان د پاره د انسان عدو مبین دشمن دی ښکارا نو یوسف علیه السلام خوب په وړوکوالي ولیدو او د هغې تعبیر بیا کله ښکاره شو چې کله یوسف علیه السلام 40 کالو ته ورسېد الله ورته پیغمبري ورکړه نو دا لازمه نه ده چې ته نن خوب وینې او سهار له دې د هغې ته څه ښکاره شي نتیجه ښکاره شي کله دغه تعبیر ډیره موده پس ښکاره کېږي وکذلک او دغه رنګې یجتبیکا غوره کړی دی تا لره ربکا رب ستا وکذلک او دغه رنګې یجتبیکا غوره کوي تا لره ربکا رب ستا ویعلمکا او وبښي تا ته من تأویل الاحادیث د تعبیر د خوبونو نه ویتم او پورا بکی علیک پتا باندې نعمته نعمت فل ویتم پورا بکی نعمته نعمت فل علیک پتا باندې وعلى آل یعقوب سرنګ چې پورا کړو په آل د یعقوب علیه السلام ویتم پورا بکړي نعمت او نعمت فل علیک پتا باندې وعلى آل یعقوب او په آل د یعقوب علیه السلام باندې کما اتمها لکه څرنګه چې پوره کړو دا علی ابویکا ستا په مشرانو باندې من قبل مخکره دینا ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام دی او اسحاق علیه السلام دی ان ربک یقینا رب ستا علیم فود حکیم حکمت والده لقد کان فی یوسف او په تحقیق سره شته په واقع د یوسف علیه السلام کې و اخوتی او درونو داغه کې آیت النخیل للسائلین د پاره د تپوس کوونکو د یوسف علیه السلام او داغه درونو په واقع کې ډېرې نښې د عبرت موجود دي لوی نخه خو پکې دا ده چې الله تبارک وتعالی چاته ذلت ورکي کنه نو څوک ورته ذلت نشي ورکولی او چاله چې الله ذلت ورکي کنه نو هغه ته څوک عزت نشي ورکولی مقصد دا دی کو ټول دنیا ستا خلاف راټول شي خو چې الله تبارک وتعالی ستا عزت مقرر کړی او ستا مرتبه مقرر کړي ستا په مرتبه کې څوک نقصان نشي راوستی د یوسف علیه السلام خلاف ټول رونه راټول شو خو چې یوسف علیه السلام له الله کوم عزت ورکو هغه ورلا ورکو
او په دې کې تسلی د نبی علیه الصلاۃ والسلام لره هم چې پاک پیغمبر خفکیږه ما څنګه چې د یوسف علیه السلام خلاف ډیر تدبیرونه شوي خو الله کامیاب یوسف علیه السلام کو مخالفین کمزوري او ناکام شو دک رنګ کو ټول کفار ستا خلاف راټول شوي دي ستا اس نشي کولی الله به تا ته کامیابی درکوي ستا مخالفین به ناکامه کوي اذ قالوا هر کله چې ویل دوی لیوسف خامخا یوسف چې دی و اخوه او ورور ددو یعنی بنیامین احب دا ډیر محبوب دی الی ابینا پلار زمونږ ته ونحن غصبا او مونږ یو جماعت یو مونږ ډیر کسان یو لس ځوانان یو بیا هم زمونږ پلار د دې دواړو سره مینه کوي ان ابانا یقینا پلار زمونږه لفی ضلال خامخا په خطای مبین ښکاره کې دی ضلال نه ګمراهي نه ده مرادو ځکه چې یعقوب علیه السلام خو سو پیغمبرو نو پیغمبر ته ګمراه ویل د خو کفر دی نو دوی کو پلار ته بیا ګمراه ویل خو دوی په کافر کېدل کنه خو دوی کافر نو مسلمانان وو خو کفار نو نو د زلال نه مراد څه شی و سادگی ساده سره دی د دوه ماشومان سره مینه کوي مونږ لسته روغ جماعت یو مونږ سره مینه نه کوي ان ابانا کنا پلار زمونږه لفی ضلال خامخا په خطای مبین ښکاره کې دی اقتلوا یوسف قتل ک یوسف او اطرحوه یا اغرزوی دلرا ارزن یو ازمکی تا یخلو لکم نخالی بشی تاسو تا وجه ابیکم مخد پلار ستاسو وتکونو او شیب تاسو من بعدی ورست ردینا قوما صالحین قوم نیکا دا یوسف علیه السلام به د مخې نه لر کو خیر د وروسته به توبه وباسو کنه وروسته به څه وباسو توبه وباسو دا دیرونو یو بل کې مشوره وکړه زمونږ پلار د یوسف علیه السلام د بنیامین سره مینه کوي او مونږ سره نه کوي خو د دې علاج دا دی چې دا یوسف په د مخې نه لرې کو نو چې دی خو د مخې نه لرې کو وروسته به توبه وباسو بیا به نیک عملونه کوو اقتلوا قتل کا یوسف او اطرحو یا اغرزوی دلرا ارزن یو ازمکی تا یخلو لکم خالی بشی تاستا وجه ابیکم مخد پلار ستاسو وتکونو شیب تاسو من بعدی ورست ردینا قوما صالحین قوم نیکان قال قائل منهم نوی یوین کی د دوینا اکثر مفسرین وی د دین مراد یهودا مشرور دی مشرور چې داغه په زړه کې لږ رحم وو قال قائل نوی یوین کی منهم د دوینا لا تقتلوا یوسف موجن یوسف اول خو دوی منع کړو یوسف موجن خو دوی وی نه مونږ باغه وجنو مونږ لرکو بل لار مونږ سره نشته دی نو هغه چې خامخا دا کار کوي کنه نو وجنه یما او په یو کوی کې ورتاو کوي خبره به خلاص شي یا به مار لړم وچی نو ستاسو لاسونه به د په وینو باندې سره نشي یا به په اوبو کې غرق شي یا به کافری والا راشي پورته به کې نو سره د مرګ کوي په خپل باندې خام والقوه ورزوی دلرا فی غیابت الجب پتاک د کوی کی یلتقطه اوچت پک دلرا بعض السیارتی بعض مسافر ان کنتم فاعلین کچری تاسو کون کی د دې کارو قالو اول بس مشوره رااله چې یوسف علیه السلام د مخې نه لرکو نو پلار ترالو قالو اول دوی یا ابانا اے پلار زمونگا مالکا سشوی تالرا لا تأمننا چت اعتبار نکوی پا مونگ باندی علا یوسف پا بارد یوسف علیہ السلام کی و انا لہو او یکنن مونگ ددو لناسحون خامخا خیر خوایو
ارسله اولیګد دلرا معنا زمونږ سره غدن سبا یرتع میوې به وخوري ویلعب او لوبې به وکړي وانا له او یقینا مونږه د دو لحافظون خامخا حفاظت کوونکي یو مونږ سیل لزو چکر لزو نوې دا یوسف علیه السلام زمونږ سره پرېږده و دی به لبې وکړي ځان له او میوې به وخوري قال او فرمال یعقوب علیه السلام انی یقینا زه چې ما لیحزنني غمجنۍ ما لره ان تذهبوا به چې تاسو بوځئ د لره واخاف زه یریږم ان یاکله الذئب چې وبخوري د لره لیوه شرمخ پی درنه وخوري وانتم او تاسو به عنه د دنه غافلون ناخبره یئ دا خبره یعقوب علیه السلام ولې وکړه چې شرمخ پی درنه وخوري یا خو دا ځکه وکړه چې په کنعان کې شرمخان زیات وو هلته شرمخان زیات وو نو یعقوب علیه السلام وفرمایلو چې دی به درنه شرمخ وخوري ځکه دی ماشوم دی ځان به بچ نه کړي تاسو خو به وتښتئ نو دی ځان سره مه بیایئ او بعض مفسرین لیکلی دی وینه دا یعقوب علیه السلام دا خبره ځکه وکړه چې یعقوب علیه السلام د دغې نه څه ورځې مخکې خوب ولیدو خوب اینی چې یعقوب یوسف علیه السلام په یو میدان کې ولاړ دی او یولس شرمخان دی هغه پې حمله کوي په یوسف علیه السلام باندې یولس شرمخان پې حمله کوي لس شرمخان لس شرمخان په یوسف علیه السلام باندې حمله کوي خو په دې کې چې کوم غټ شرمخ دی نو هغه دا نور شرمخان لرکۍ د ده نه دا نښه شرمخان پې حمله کوي او په دې لسو کې یو شرمخ داسې دی چې دې ترې نه بچ کوي او بیا وی دا یوسف علیه السلام په ځمکه کې پناه شي ډوب شي دا خوب یعقوب علیه السلام لیدلی نو یا د دغې خوب د وجې نه دا خبره وکړه چې زه یریږم شرمخ پی درنه وخوري او یا دا خبره یې ځکه وکړه چې په کنعان په ځمکه کې څه شرمخان زیات وو قالوا اویل دوی لئن اکله الذئب کوچرې وخوړه د لره شرمخ ونحن غصبة او مونږ یوه ډله یو انا یقینا مونږه اذن په دغې وخت کې لخاسرون خامخا تاوانیان به یو مونږ روغ جماعت یو لس کسان یو دی به زمونږ نه شرمخ څنګه ماتئ فلما ذهبوا به نو بهر حال یعقوب علیه السلام په دې باندې مجبور کو چې یوسف علیه السلام ورسره پریږدي یوسف علیه السلام دوی د ځان سره روان کو او دلته کې بیا فلما ذهبوا نه مخکې څه عبارت محذوف دی څه معنا چې ای فعلوا به ما فعلوا من ضربه وشتمه دوی چې د یوسف علیه السلام سره په لاره باندې څه کول هغه یې ورسره وکړو مفسرینو لیکلي دي وی یعقوب علیه السلام د دوی سره بار ته ووت چې دوی تلو ولاړو ورته د شا نه یې ورته کتل نو دا یوسف علیه السلام به کله یو ورور په اوږه اخیسته کله به بل ورور په اوږه اخیسته ځمکې له یې نه ورکو خو چې کله د یعقوب علیه السلام نه پناه شو که نه نو یوسف علیه السلام یې ځمکې ته راتاو کو ښکته ښکته ځمکې ته راویښ وی په خپله ځه نو تفسیر قرطبي لیکي وی یوسف علیه السلام په لاره باندې روان و ستړی شو نو دی به کله یو ورور له ته کله بل ورور ته چې ما اوچت کا نو دوی به یو بل ته ټیل وخو او دا خبره به ورته کوله چې هغه نور او سپوږمۍ او هغه یولس ستوري کوم ځای دی هغه دې راشي که نه تا دې ستا امداد دې وکړي د دې ځای نه مفسرینو لیکلي وي دا وروڼه په دې خوب باندې خبر شوي وو د ده په دې خوب باندې دوی خبر شوي نو ځکه ورته دا خبره کوله وی هغه یولس ستوري کوم ځای دي او هغه نوره سپوږمۍ کوم ځای ده راشه که نه ستا دې امداد اوس وکړي تا دې بوځي که نه نو یوسف علیه السلام په لاره باندې ستړی شوی نه شو تلی خو دوی به د لاس نه راکاږه خو اوچته وي نه حتی در دې پورې چې ځنګل ته یې ورسو نو چې کله یې ځنګل ته ورسو نو فلما ذهبوا پس هر کله چې بوستو دوی به د لره چې دی بوستو
واجمعوا او راجم شو واجمعوا او راجم شو ان يجعلوه چې وګرځي دلرا فی غیابت الجب پتاک د کوی کی پتاخچه د کوی کی دی وګرځي نو واوحینا فلما ذهبوا فسهر کله چې دوی راجم فلما ذهبوا هر کله چې بوستو به دلرا واجمعوا او راجم شو ان يجعلوه چې وګرځي دلرا فی غیابت الجب پتاخچه د کوی کی نو چې کله دی کوی ته ورتاو نو یوسف علیہ السلام چې کوی ته زوړن کو نو یوسف علیہ السلام د کوی هغه کوم غاړه چې دغه پلاسو باندې کلا کوونی ولا کله کني ولې دوی لاس کولاول خو هغه لاسونه کلک کړیو نو دوی هغه راوخی جو کمیسي ته ویستو او یو رسۍ و پاغي پورې وتړو او کوی تخکته زوړن کو نو چې زوړن د کو نه هغه رسۍ پسې چنی مې ته ورسې رسۍ پسې کاټ کړه خکته ورتاو کو نو فلما اخا واوحینا وحی وکړه مونږه الیه یوسف علیه السلام ته لتنبئنهم چې خامخا تب خبر کی دوی لرا بامرهم پکار د دوی باندې هاذا چې داده وهم لا يشعرون او دوی خبره دا کوم وحی وکړه په دغه ټیم کې خو یوسف علیه السلام معصوم دی او پیغمبر ته وحی میلاویږي په 40 کال باندې نو دی وحی نه مراد الهام دی لکه څنګه چې الله تبارک وتعالى د موسی علیه السلام مور ته کړی و په زړه کې وته دا خبره ورواچوله چې دا موسی په صندوق کې بند کا او په دریاب کې ورته وکا نو موسی علیه السلام مور خو پیغمبر نه وکړه دې ته الهام ویل شي الله تبارک وتعالى نیکانو خلکو ته په زړه کې یو خبره ورواچي نو الله تبارک وتعالى د تم پزله کې دا خبر اور واچوله چې مخ پکېږي یو وخت را روان دي دوی به ته په هر څه په دی باندې خبر کې وجاءوا او دوی رالو اباهم پلار فلتا عشاء ماسختن یبکون جړلی د دروغ جړای کولا قالوا اول دوی یا ابانا اے پلار زمونگا انا ذهبنا یقینا مونگا لاړو نستبقو منډی مو وخلی وترکنا فریخود مونگا یوسف عند متاعنا پخواد سامان خپل کی پلار مونږ چې لاړو الته کې خو د منډو مقابله کوله نو یوسف خو خپل سامان ته کېنولی ځکه چې دی ماشوم و نو فاکله الذئب وخوړو هغه لره شرمخو له خوړو ځکه چې پلار چې دوی ته دا خبره ورته وکړه که نه وي زه یېرېږم چې دی به د شرمخان مات کي نو دوی خبره زړه ته واچوله چې زه چل خو دې راته وخو چل دې راته اوخو مونږ هم دغه خبره کو چې دی شرمخ مات کړی دی وما انت اونیتو بمؤمن یقین کون کے لنا پا مونگ باندی ولو کننا صادقین اگر کمونگ یورشتینی وجاؤ راتلے وکڑو علا قمیسه پا قمیس داغ باندی بدمن کذب پوین دروغ جنا چکنه دا یوسف علیہ السلام نے قمیس سویستو نو چیلے علال کو او دا آغی چیلی پوینو باندی آغی قمیسی سور کو سوری کو او ویراوړو ته په مونږ باندې یقین نه کوي خدا کمیس ته وګوره د وینو سور دی نو چې یعقوب علیه السلام هغه کمیس ولیده که نه نو په ژړا شو وی څومره وخیار شرمه خو چې زما د زوی نه روغ کمیس ایستلی دی څومره وخیار شرمه خو چې د زما د زوی نه کمیس روغ ایستلی هغه شلولی هم نه دی او په وینو باندې سور کړی دی زه چې کله انسان دوکه کوي او چل کوي که نه د ده نه پکې خامخا داسې یو نکته پاتې کېږي چې په هغې سره د ده د دوکه او پراټ ښکاره شي نو دوی کمیس په وینو سور که خو دې ته یې ونه کتل چې دا خو مونږ روغ کمیس اغوستی و خو نه شلو نو وجاؤ راتلے وکړو علا قمیسی په قمیس داغه باندې بدمن کذب په وینه دروغ جنا قال او فرمال یعقوب علیہ السلام بل سورت لکم بلکې خیسته کړی دی تاسو ته انفسکم نفسون استاسو امرن یو کار
بس دا خو درته نفس یو کار خسته کړی دی چې تاسو هغه وکړو فصبر جمیل پس کار زما صبر ښایسته دی کار زما څه دی صبر ښایسته دی صبر ښایسته څه ته ویلی شي صبر جمیل هغه دی چې په هغې کې شکوه نه وي مخلوق ته پکې ګیلې شکوي نه وي دې ته صبر جمیل ویلی شي نو فصبر جمیل کار زما صبر ښایسته دی والله المستعان او خاص الله تبارک وتعالی نه مدد غوښتلی کیږي علی ما په هغې څه باندې تصفون چې تاسو یې بیانوئ وجاءت سیارة راله قافله فارسلوا پس اویلگو واردهم اوبراولون کے خپل فادلا دلوا ناغز ولندکڑا بوکا خپل زولندکڑا دیو اوبو پا دغی طرف پانیو کافلا تیریدل د شامنا بل خواتلا نو په دغه طرف باندې یو قافله تیریدله نو هغې یو تن ته وی دلته ته لاړ شي چېرته کوې وګوره چې اوبه ترې نه راوړې دغه کس چې لاړو د ده نوم مفسرینو لیکلی مالک ابن دعبیریه و مالک ابن دعبیریه د ده نوم و دی چې لاړو دی کوی ته بوکه ورښکته کړه کوی ولیدو نو چې بوکه راخیجوله نو د اوبو په ځای باندې په بوکه پورې یو ښایسته ماشوم انښتی دی یو ډېر ښایسته ماشوم پورې انښتی دی نو ده چغې کړې وي یا بشرا هذا غلام وا زیری دا خو هلک دی او هلک څنګه دی چې ډېر زیات ښایسته دی ځکه نبی علیه الصلاة وسلام فرمایي وي د معراج په شپه باندې چې زه بر اسمانونو ته لاړم زما د یوسف علیه السلام سره ملاقات وشو وی د ټولې دنیا نیم حسن چې دی د الله تبارک وتعالی یوسف علیه السلام ته ورکړی او دا نیم حسن یې په دې دنیا کې تقسیم کړی دی نو په دې دنیا کې چې ښایسته نه ښایسته انسانان دي که نه دا هغه نیم حسن دی د دې ټول مخلوق باندې تقسیم شوی هغه نیم حسن او هغه نیم ټول حسن الله چاله ورکړی و یوسف علیه السلام له ورکړی و نو وجاءت سیارة راله قافله فارسلوا نو پس اویلګو واردهم اوبه راوړونکي خپل فادلا دلوا نو پس وړاندې کړه بوکه خپله قالا نو وویل دو یا بشرا هی زیری دی هذا غلام دا خو دی الکو و اسروه او پټیکو دلرا بزاعه په سامان د تجارت کې پټیکو ځکه وی چې نور قافلې والا نه پکې حصه ونه غواړي زه به یې ځان له پسه کې خرڅ کم مصر ته چې لاړ شم هلته به یې ځان له خرڅ کما و اسروه پټیکو هغې لره بزاعه په سامان د تجارت کې والله الله تبارک وتعالی علیم فو بما پایسه باندې والله الله تبارک وتعالی علیم فو دی بما پایسه باندې یعملون چې دوی عمل کوي وشروه نو خرڅ کو هغه لره بثمن بخس په قیمت لږ سره چا خرڅ کو نو شروه کې دا هو ضمیر د یوسف علیه السلام مرونو ته راجع دی چې کله دوی کوی ته یوسف علیه السلام ورته وکړه که نه نو هر سحر به دوی تلو هلته به یې تماشه کوله چېرې څه وشو په کوی کې شته دی او که نه چا بوستی دی مړ دی او که ژوندی دی کله کله به یې تماشې له روزانه سحر تلو نو دوی چې ورلو وی کتل چې یوسف علیه السلام قافلې والو رانیولی دی او راغستی دی نو دوی ورته وویل وی دا خو زمونږ غلام دی دا خو زمونږ نه تښتېدلی او دا زمونږ نه پټ شوی دی دا خو تاسو نیولی دی مونږ چې زمونږ نه ورک شوی دی دا تاسو نیولی دی قافلې والا ویرېدل چې اوس په راباندې د غلا الزام ولګوي که نه نو دوی ورته وی خیر دی دی تختی را تختی کو تاسو اخلی مونږ به در باندې در خرڅ کو مونږ به در باندې
در خرڅ کو تاسو یې اخلی. نو قافلې والو وی صحیح ده په موږ باندې را خرڅ کوي. نو وشروه بثمن بخس دراهم معدوده، په یو څو دراهمو باندې دله خرڅ کو. معدوده هغې دراهمو ته ویلی شي چې د 40 نه کمې، ځکه د عربو دا عادت و چې پیسې به ډېرې وي که نه، دراهم او دنانیر به ډېرو، نه هغه به هغوی په وزن باندې بیا اخیستل او خرڅول به او چې لږ به و نو په شمېر باندې، نو د 40 نه به چې زیات و نو هغه به یې وزن کول، او چې د 40 پورې و نو هغه به یې څه کول؟ شمیرل. نو دلته الله فرمایي په یو شمیرلو شوو دراهمو یې خرڅ کړو. نو معلومیږي دا چې د 40 نه څه کم و. مفسرینو لیکلي وي په 40 درهمه یې خرڅ کړو. په څو درهمه؟ په 40 درهمه. او 10 تنه و 2 درهمه یې دیرونو واغستلو. نو وشروه خرڅ کو یوسف علیه السلام لرا بثمن بخس په قیمت لږ باندې دراهم معدوده چې دراهم د شمیرو، وکانو دوی په د کې من الزاهدین درې بې رغبتیا کوونکو نه، ځکه د دوی مقصد خو څه پیسې مقصد نه، د دوی مقصد خو د یوسف علیه السلام د مخې نه پناه کول او هغه ورته حاصل شو. وقال الذين اوی خایکس اشتراه چې واغست دلرا من مصر په مصر کې قافله لاړه مصر ته ورسېدله. چې مصر ته ورسېدل یوسف علیه السلام د مصر منډای ته بوستو. په هغې زمانه کې به په منډایانو کې دا وینځي غلامان خرڅېدل. نو یوسف علیه السلام منډای ته بوستو د خرڅ دپاره، چې هلته یې بوستو خلکو ولیدو. نو الله تبارک وتعالی خو دله ډېر حسن ورکړی، نو هر سړي وي چې دا زه اخلم. د خلکو په یو رش ولګېدو، رش پې ولګېدو. بس قافلې والو پې هم بولي شروع کړه چې څوک یې په زیات قیمت اخلي موږ به یې په هغه باندې خرڅو. په دې دوران کې د مصر چې کوم وزیري خزانه و، وزیري خزانه چې و هغه راغی. هغه چې یوسف علیه السلام ته وکتل نو دی خوښ شو. د هغه نوم قطفیر و. قطفیر هغه وی دی زه اخلم. قیمت یې څومره ورکو؟ یوسف علیه السلام د وزن برابر سره زر، د یوسف علیه السلام د وزن برابر ریخمی کپړې او داسې ورسره نور سامانو په دومره ډېر قیمت باندې یوسف علیه السلام واغستو. وقال الذي وی خای کس اشتراه چې واغستو دلرا من مصر په مصر کې لامرأته ښځې خپلې ته، او د دغې زمانې بادشاه چې د هغه نوم ریان و. ریان او بیا د یوسف علیه السلام په زمانه کې بیا مسلمان هم شو، بیا وفات هم شو. ریان دغه د دغې زمانې بادشاه، خو دا د وزیر خزانه هغه واغستو. لامرأتې ښځې خپلې ته وی اکرمې ښایسته کا مسوا او ټیکانه د دو، عسا نږدې ده ان ینفعنا چې پیدا به راکړي موږ ته، او نتخذه یا به ونیسو دلره ولدن په بچي سره، ځکه د اولاد نه و نو یا به ترېنه بچی جوړ کو. 3 تنه و ډېر قافیه شناس و، دا ډېر پیژندونکي وو. یو دا وزیر د مصر د چې یوسف علیه السلام ته وکتل، دی پوه شو چې داسې معمولي ماشوم نه دی. نو ښځې ته وي د ده ډېر خیال وساته، ګورئ غلام به ترې نه جوړی، دی به موږ ته ډېره زیاته پیدا راکړي. دی وپېژند د یوسف علیه السلام. دویم د کم پیغمبرو غالبا د شعیب علیه السلام لور، د شعیب علیه السلام لور چې موسی علیه السلام هغې له څاروي اوبه کړه که نه، نو هغې پلار ته وي یا ابت استأجره، ای پلاره زما دی په څه باندې ونیسه؟ ځان سره په مزدورۍ باندې ونیسه، ځکه دی امانتدار هم دی او طاقتور هم دی. هغې هم هغه وپېژنده چې دا سړی ډېر د کمال سړی دی، هم قافیه شناس وه.
او دریم ابوبکر رضی الله تعالی عنہ چې په خپل ژوندانه باندې عمر رضی الله تعالی خلیفہ مقرر کړو. عمر رضی الله عنه مقرر کړو خلیفہ. هغه په دې ډیر پوهیدو چې زمانه پس د خلافت لایق څوک دی؟ عمر رضی الله تعالی عنہ دی. نو دم دا یوسف علیہ السلام او پیجندو. وکذالک او دارنگی مکننا زیور کو منگا لیوسف یوسف علیہ السلام تا فی الارض پزمک کی ولنعلمو دید پارا چه اخیدتا من تأویل الاحادیث تعبیر د خوبونو والله تبارک و تعالی غالب زورور دی علی امری پکار فل باندی ولکن اکثر الناس لیکن اکثر د خلقنا لا یعلمون نفویگی ولما بلغا هر کلچ ورسیدو اشد ده زوانه خفلیتا آتیناو نور کړمونږ دتا حکمن پیغمبری و علما او فوا وکذالک او دارنگی نجزی المحسنین بدل ورکومونږ نیکی کوونکو ته چې کله سلویختو کال تورس الله تبارک وتعالی ورته نبوت ورکو. وراودته التي نچل وکو مطالبه وکړه د دنا التي خزي هو چې د فی بیتها پکور دا کیو عن نفسي په بار د نفس د کی وعلقت الابواب او بند کړي دروازې وقالت ويل دي هيت لك راشماتا قال او فرمال یوسف علیہ السلام معاذ الله پناه غواړم په الله سره ان ربي یقینا رب زما چې د احسن خیسته کړی دا مسوایا ټکانه زما مالک زما له دومره خیال ساتلې دومره خیسته ځای را کړی زه بس کوم داغه د کور کې به خیانت کومه زه به داغه د کور والو سره خیانت کومه زه داسې نشم کولی. انکار وکړو یوسف علیہ السلام انه یقینا شان داده لا یفلح الظالمون نه کامیابیږي ظالمان. حدیث مبارک کې راځي وی دی د یوسف علیہ السلام صفاتونو شروع کړو دې د پاره چې د اوس ما طرف ته په طریقې باندې متوجی شي. دی ورته وویلو او د دغه سړي د دې ښځې نوم چې و کنه دا زلیخه نو دې زلیخې دغلته کېده بچیه دیوال سره کېده دښکته دې زلیخې د یوسف علیه السلام صفتونه شروع کو. دی ورته ما احسن صورت وجهک څومره ښایسته مخ دې د یوسف علیه السلام ته وویل ستا الله څومره ښایسته پیدا کړی. یوسف علیہ السلام ورته وفرمایل وی دا صورت مال زما رب را کړی دی. بیا ورته دی وویل ما احسن شعرک څومره ښایسته ویښته دي. یوسف علیہ السلام ورته وفرمایل وی دا به په قبر کې زما ړومبی د سر نه ودوړیږي. په قبر کې به ړومبی زما د سر نه دا ویښته ودړیږي. دی ورته بیا وی څومره ښایسته سترګې دي. یوسف علیہ السلام ورته وفرمایلو په دې سره زه خپل رب ته ګورم او په قبر کې به دا سترګې زما د مخ باندې راوبهیږي. بهرحال دی یوسف علیہ السلام ځان ته متوجه کو او یوسف علیہ السلام د دې نه ورو لرې کېدو. دی ورته یو صفت د یوسف علیہ السلام بیانو. یوسف علیہ السلام با صفت د خپل رب بیانو. ولقد همت به او یقینا کس کړو دی خزي به په یوسف علیہ السلام باندې وهم او کس کړو یوسف علیہ السلام بها په دی باندې دی خزي د یوسف علیہ السلام قص وکړو او یوسف علیہ السلام د دې قص وکړو. تفسیر معارف القرآن لیکي دا هم په دوه معنو سره راځي. یو هم هغه دی چې انسان ښه قصد او اراده کړې وي. دویم هم هغه دی چې صرف وسوسه په زړه کې تیره شي. صرف څه تیره شي؟ وسوسه. نو د زلیخې چې کوم قصد و
کم هم و هغه کې قصد او اراده د ګناه موجود و. د یوسف علیه السلام په زړه کې صرف هغه وهم غونته کې وسوسه غونته کې تیره شوه او په هغې باندې د انسان گرفتو نشته دی او دا انسانی فطرت دی. یوسف علیه السلام خو انسان و که نه، دا نه چې د ګناه وسوسه راله، صرف هغه یو خبره غونته په زړه کې تیره شوه، یو خبره غونته تیره شوه. معارف القرآن دغه لیکلی دي. نو د زلیخې خم چې و هغه سره د قصد او د ارادې و. د یوسف علیه السلام خم چې و هغې کې قصد او اراده نه و، صرف وسوسه وه چې په زړه کې تیره شوه. دا فرق لیکلی نو وهم بیا یو معنی دا کړې ده. یا بعض مفسرینو داسې لیکلی دي ولقد همت به او دې قصد کړی په یوسف علیه السلام باندې، وهم بها او قصد کړی یوسف علیه السلام بها ای بدفعها په لرکولو د دې باندې. دې د یوسف علیه السلام د نیولو قصد کړی، یوسف علیه السلام د دې د لرکولو قصد کړی و. لولا الرأى برهان ربي کوچری نه وی لیدل دلیل درخفل، نه وی لیدل دلیل درخفلو. یوسف علیه السلام بم قصد کړو خو چرته نه وی لیدل دلیل دو رخپل. څه دلیل و دې کې د مفسرینو ګڼ اقوال دي. یو قول پکې دا دی و یوسف علیه السلام د دغه بنګلې بر چت ته داسې وکتل، یعقوب علیه السلام ورته الله متشکل کو، یعقوب علیه السلام ورته الله حاضر کو او یعقوب علیه السلام په دې غاښونو کې دا ګوته داسې نیولې په خوله کې او غوسه دی ورته. یوسف علیه السلام ویرید. دویم دا دی، دویم قول پکې د مفسرینو دا دی و یوسف علیه السلام چې بره چت ته وکتل نو په چت باندې لیکلی شوي چې ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشا وساء سبیلا، زنا ته مه نږدې کېږه. دریم قول پکې دا دی وی دا زلیخه پاسېدله په خپل بوت باندې کپړه ور واچوله، هلته د دې یو بوت او دې به بندګي کوله نو دې پې کپړه ور واچوله. یوسف علیه السلام ورته وی دا دې ولې پټ کو؟ وی ما له حیا راځي چې د ده په مخ کې څه کومه بدکاري کومه. یوسف علیه السلام ورته وفرمایل زما رب ډېر لیدونکی دی او ډېر لایق دی چې د هغه نه حیا وشي، د هغه نه څه وشي؟ حیا وشي. نو برهان نه مراد هر هغه څیز دی چې بهرحال یو شی و خو یوسف علیه السلام ته الله ښکاره کو او یوسف علیه السلام د هغې نه ویرېدو. وی لولا الرأى برهان ربي کوچري نه وی لیدلي دلیل درخفل، کذالک دغه رنګې لنصرف عنه السوء واړوله موږ د ده نه بدي والفحشاء او بېحیایي، انه یقینا دی من عبادنا المخلصین د بندګانو زموږ خالص کړی شوو نه و. واستبق الباب او منډه کړه دواړو دروازې ته منډه کړه. زلیخې چې دي بده پسې دروازې بندې کړې وي خو چې کله دی یوسف علیه السلام نیو نو یوسف علیه السلام ته دروازې ته منډه کړه. یو روایت کې راځي وي دروازې ته تاله هم پرته وه خو چې یوسف علیه السلام څنګه دروازې ته ورسېدو الله تبارک وتعالی ورته هغه دروازه په خپله څه کړه ده، کوله وکړه ده. واستبق الباب دواړو ورمنډه کړه دروازې ته. نو چې دروازې ته ورسېدل نو په دروازه کې د دې زلیخې خاوند قطفیر ولاړو دواړه خو یې ولیدل. نو وقدت قمیصه نو سیری کړی و قمیص د دو سیری کړو وقدت او سیری کو قمیصه قمیص د دو من دبرین د شانه والفیا وی مندو سیدها مالک خپل لدل باب پخوا د دروازه کې هغې ولاړو. قالت اویل دی ما جزاء څه بدله ده من د هغې چا اراده چې اراده لري باهلکا د اهل ستا سره سوءا د بدۍ. ګوره مخکې شو په یوسف علیه السلام، یوسف علیه السلام پیغمبر و په دې باندې پرده راچوله، رسوا کولی نه خو دې ډایرک خبره وکړله وی ستا د کور والا سره چې څوک د بدۍ اراده لري د هغه سزا څه ده؟
مطلب دا چې د ګورې ما نه د بدۍ مطالبه وکړه نو دی ما راوزغلو قالت ویدی ما جزاء صد بدلا من د هغې چا اراده چې اراده لري بأهلکا د اهل ستا سره سوءا د بدۍ الا ان یسجنه نو ویرېده که نه هسې نه چې زما خاوند قتل کړي وی الا ان یسجنه مګر دا ده چې قید کړی شي او عذاب علیم یا عذاب درناک دی قال فرمایل یوسف علیه السلام هي راودتنی دی اراده کړې و زمانه عن نفسی په باره د نفس زما کې بس خاوند هم حیرانه شو چې یو وی د مطالبه کړې ده او بل وی د مطالبه کړې ده نو وشهد شاهدون ګواهي وکړه یو ګواهي کوونکي من اهلها د اهل د دې ښځې بس د دې په کور کې یو ماشوم و او هغه دا ګواهي وکړه وی کمیس ته د یوسف علیه السلام وکتلی شي ای ماشوم دا خبره وکړه کو کمیس د یوسف علیه السلام د مخې نه شلیدلی دی خو یوسف علیه السلام ګناهګار دی او ښځه په حقه ده معلومیږي دا چې دې دا رانیول او دې تیزار خلاصو نو کمیس یې له د مخې نه شلولی دی او کو کمیس د شا نه شلیدلی نو دا ښځه ګناهګار ده یوسف علیه السلام په حقه دی ځکه چې دتې منډه واله ځان یې خلاصو او دې د شا نه رانیو دا یو ماشوم دی دا بیان یې وکړو ګوره یو څو ماشومانو خبرې کړي دي یو دا ماشوم دی چې د یوسف علیه السلام په حق کې ګواهي وکړه او یو هغه ماشوم دی چې عیسی علیه السلام دی چې کله په مریم بیبي باندې تهمت ولګېدو یهودو پې تهمت ولګوي دا نعوذ بالله ولد الزنا دی نو عیسی علیه السلام د مور په غېږه کې یو بیان یې شروع کړو او درېم ماشوم په بني اسرائیلو کې یو بزرګ و چې د هغه نوم جوریج چې په هغه باندې هغې شپنکۍ ښځې تهمت ولګو که نه وی دا زما دا بچی چې دی نو وی دا د جوریج نه پیدا شوی دی نو هغې ماشوم د قاضي په دربار کې ګواهي وکړه وی زما پلار جوریج نه دی زما پلار پلانکی شپنکی دی هغه ګواهي وکړه ده نو دا یو څو ماشومان د جدي په وړوکوالي کې څه کړي دي خبرې کړي دي وشهد شاهدون گواہی وکړه یو گواہی کوونکی من اهلها د اهل د دینا و ان کان قمیصو کچریوی قمیص د یوسف علیه السلام قد شلیدل من قبولین د مخکنا فصدقت پس دا خزر رښتینی دا وهو او د من الکاذبین د دروغجنونه و ان کان قمیصو کچرتوی قمیص د یوسف علیه السلام قد شلیدل من دبرین د شانه فکذبت نو دا خزر دروغجنه ده وهو او ده من الصادقین درشتونو نه ده فلما رأى پس هر کله چې ولیدو قمیص قد چې شلیدلی من دبرین د شانه قال نو العزیز مصر انه یقینا دا خو من کیدکن د مکر د ښځو نه دی دا خو د ښځو مکر دی ان کیدکن یقینا مکر د دوی چې دی عظیم ډیر لوی دی د دوی مکر څه دی ډیر زیات لوی دی یوسف اعرض عن هذا مخ واړوه د دې خبرې نه واستغفري او ښځې ته وي بخښنه غواړه لذنبکي د ګناه خپلې انکې کنتي یقینا ته یې من الخاطئین د خطاکارونه تفسیر قرطبي لیکي وایي معلومیږي دا چې دا عزیز مصر بې غیرته و دا څه شی و بې غیرته و ځکه چې د خپلې ښځې سره داسې معامله یې ولیدله چې زما ښځه د پردي سړي نه مطالبه کوي دومره ښه په اطمینان سره لګیا دی ښځې ته وایي د خپل ګناه نه بخښنه غواړه او یوسف علیه السلام ته وایي دې خبره باندې ګټه کېده بس په دې ځای دا خبره پرېږده په دې دا خبره تفسیر قرطبي لیکي معلومیږي دا چې دا سړی څه و بې غیرته و وقال نسوة نو اوی خزو فی المدینه په ښار کې نور خزو دا خبره بس خبر خو ډنډوره شوه که نه چې خزو ته ورسي نو خزو خبره ډنډوره کړ په ښار کې نو دا کمې ښځې وي نو مفسرینو لیکلي وي د دغې بادشاه چې کم افسرانو نو هغې ښځو ته دا خبره ورسېده
یعنی نور وزیران افسران چې د هغوی ښځو ته دا خبره ورسېده چې یاره د قطفیر ښځې چې ده نو د خپل غلام نه مطالبه کړې ده دا خو دې ډېر سپک کار کړی دی وقال نسوة وویل ښځو فی المدینة په ښار کې وی امرأة العزیز ښځې د عزیز تراودو مطالبه کړې ده فتاها د خپل غلام نه عن نفسی په باره د نفس داغه کې قد شغفها په تحقیق سره د زړه پردو ته ننوتې د هغې حبا مینه انا لنراها یقینا اینو موږ دې لره فی ضلال مبین په خطای ښکاره کې غلامانو سره څوک مینې کوي چې دا په غلام باندې مینه شوي ده دا دې څه کمزوری کار کړی دی فلما سمعت فظهر کله چې واورېده بمکرهن تعن لګول د هغې د هغې هغه پیغورونه دې واورېدلو نو دیم چل جوړ کو ارسلت الیهن ویلېږو پیغام هغوی ته واعتدت لهن او تیار کو د هغې دپاره متکئا ځای د دعوت وآتت او راتلی وکړو کل واحدة هر یوې تنې ته منهن د دې نه سکینا چاړه څه مطلب چې کله دا خبر شوه چې په ما پسې د نورو وزیرانو افسرانو ښځې خبرې کوي نو دې دعوت وکړو دعوت یې وکړو دغې ټولو ښځو ته یې دعوت د ډوډۍ دعوت ورکړو چې تاسو راشئ بهرحال دعوت هغوی وخوړو فروټ میوه یې ورته کېښوده نو چې میوه ته روغه روغه کېښوده بیا یې له چاړې په لاسونو کې ورکړي چې دا ځان له څه کوي نیمه یې خورئ نو چې کله هغې په میوو شروع کړه نو دا ورله په یوسف علیه السلام پسې یوسف علیه السلام ته وی راوځه دا خو د دې غلام و هغه ته خو پته نه و چې دا ما کم غرض دپاره وباسي راوځه بس میلمانه دي د دوی خدمت وکړه یوسف علیه السلام یې راویستو چې راویستو نو د ښځو چې په هغه باندې نظر شو نو ټولو بیا په هغه باندې نظر او خپلو لاسونو ته خیال نه و ټولو ښځو خپل لاسونه څه کړلو غوڅ کړلو ځکه الله ورله د نیمې دنیا حسن ورکړی دی نو هغه لاسونه یې غوڅ کړلو واعتدت او تیار کو لهن د دوی دپاره متکئا ځای د دعوت واعتت ورکړه کل واحدة هر یوې تنې ته منه د دوی نه سکینا چاړه وقالت اخرج او ویل راوځه علیهن په دوی باندې فلما رأینه پس هر کله چې ولیدو دوی یوسف علیه السلام لره اکبرنه لوی وګڼو هغه لره وقطعنا پرې کړو ایدیهن لاسونه خپل وقلنا ویل حاش لله فاکد الله تبارک وتعالی لرا ما هذا بشرا ندی دا بنده دا خو بنده نه دی دا خو یو فرشته ښکاري ان هذا نه ده الا ملک کریم مگر فرشته د عزت منده قالت ویل ښځې د عزیز مصر فذلکن الذي نو دا هغه کس دی لمتنني چې تاسو ما ملامته کوئ فی په باره د هغه کې ولقد راودته او په تحقیق سره مطالبه کړې ما د ده نه عن نفسي په باره د نفس د ده کې فاستعصم پس د ځان بچ کړو زمانه بس چې دا خو پوه شو چې که نه چې د ښځو پې هم زړونه ورالو نو دوی خپله خبره څه کړله ښکاره کړله بلکل هم دا لږ دی او ماتې مطالبه کړه خو دې زما نه ځان بچ کوي ولئن لم یفعل او کو چېرې ده ونه کو ما هغه کار امرو چې زه حکم کوم دته لیسجنن خامخا جیل ته به واچولی شي ولیکون من الصاغرین او شي به د ذلیلانو نه د کمزورونه قال فرمایل یوسف علیه السلام رب السجن وارب زما جیل چې دی احبو دا خوښ دی الیا ماته مما د هغې نه یدعونني چې دوی رابلي ما لره الیه هغې ته الله ما ته جیل خوښ دی د هغې کار نه چې دا ښځې ما هغې ته رابلي ځکه چې لاول یوه وه اوس یې نورې هم ملګرې شوې نو ما خو د یوې نه ځان خلاصوه الله اوس خو نور هم دغه خبره کوي چې د دې ملګرتیا وکړه ربی سجنو اے رب زما جیل چې دی احبو دا خوښ دی الیه ماته مما د هغې څه نه یدعونني چې دوی رابلي ما لره الیه هغې ته
نو یوسف علیه السلام ځان له څه خوښ کو جیل خوښ کو یوسف علیه السلام چې جیل ته لاړ الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل چې یوسف تا جیل غوښتی و نو تا څه غوښتی و جیل غوښتی و د دې وجې نه چې کله در باندې مصیبت راشي که نه نو صبر به نه غواړي بلکې دا به چې الله زما نه دا مصیبت لرې که نبی علیه الصلاة والسلام یو صحابي ولیدو چې دعا غوښته وي یا الله ماله صبر راکړه یا الله ماله صبر راکړه نبی علیه السلام منع کوي صبر مه غواړه صبر خو بلا او مصیبت دی صبر څه شی دی صبر خو بلا او مصیبت دی صبر مه غواړه د الله نه د بلاګانو حفاظت غواړه الله ما باندې مصیبت مه راوله نو د مصیبتونو نه خلاصې غواړه صبر مه غواړه ځکه صبر خو به هله کوي چې کله مصیبت در باندې راشي نو د الله نه دې نه معلومه دا شوه چې داسې به نه وي چې کله تا باندې غټ تکلیف راغی نو داسې به نه وي چې الله دا غټ را نه لري که خیر دی وړوکی را باندې راوله خو دا را باندې داسې وویله تکلیف را باندې مه راوله د غټ تکلیف په مقابل کې وړوکی تکلیف مه غواړه بلکې د الله نه عافیت غواړه ربی سجنو اے رب زما جیل چه احب محبوب دے الیا ماتا مما دا اسنا یدعوننی چه دوی رابلی مالرا الیا غیتا و الا تصرف کچھ رتوانڑی عنی زمانا قیدهن تدبیر ددوی ازبو الیهن میلام بوکم زدویتا و اکم من الجاہلین و شمبد جاہلانونا فاستجاب لونو قبول اکڑا اللہ تبا فاستجاب لو قبول اکڑا دو رب دو دعا دو فاستجابا پس دعا قبول اکڑا لہو دو رب دو فصرف عنہ نو پس وارو ددنا قیدهن تدبیر ددی خضو انہو اکنند اللہ تبارک و تعالی هو السمیع العلیم اغوری دن کیفو دے ثم بدالهم بیا سرگن شدویتا من بعد ما فازداغنا رأو الآیاتی چویل دی نخی دا پاکی داغو لیسجننہو چی خامخا ثم بدا لهم بیا سرگن شدویتا من بعد ما فازداغنا رأو الآیاتی چویل دی نخی دا پاکی داغو لیسجننہو چی خامخا کید بکی دلرا حتی حین تر یو وقت پوری چې کله عزیز مصر پوه شو چې ګناه د یوسف علیه السلام نه دی او زما د ښځې دی او دا داسې نه کلاریږي نو لحاظه دی به د چېرته واچومه جیل ته به یې واچومه ودخل معه السجن داخل شو د ده سره جیل ته فتیان دوه تنه هلکان کله چې یوسف علیه السلام جیل ته تو نو د ده سره دوه تنه نور هم جیل ته داخل شو په دا یو تن چې و دا د بادشاه ساقي و او دا دویم د بادشاه باورچي و یو ساقي و یو باورچي و دا دواړه د یوسف علیه السلام سره دننه شو په دوی باندې الزام دا و چې د بادشاه ته په خوراک کې زهر اچولی دي خو په دې دواړو کې کم یو تن اچولی دي نو د دې په باره کې تفتیش شروع و د هغې تفتیشه پورې او د هغې معلوماتو پورې دوی چېرته ولیږل جیل ته ولیږل چې په کم یو تن باندې سزا ثابت شو هغه به پانسي کېږي بیا خو په دې دوو تنو کې یو تن بادشاه ته څه اچولی دي زهر اچولی دي دا دواړه د یوسف علیه السلام سره جیل ته لاړو یوسف علیه السلام چې کله جیل ته لاړ روایتو کې راځي یوسف علیه السلام به د تمامو جیلیانو خدمت کو او چې کله یو تن به پکې بیمار شو د هغه به بیمار فرسي کوله او دغه رنګې هر یو تن ته به تسلي ورکوله چې خیر دی ته به څه شي آزاد به شي هر یو تن له به تسلي ورکوله دې وجې نه د هر یو تن د یوسف علیه السلام سره څه پیدا شوله مینه پیدا شوه حتی در دې پورې چې د جیل کم مشر و هغه هم د یوسف علیه السلام سره ډېره څه پیدا شوه مینه او یوسف علیه السلام له راغې وی کو چېرته زما په اختیار کې وی نو ما به ته آزاد کړی وی ځکه زما ستا سره ډېره زیاته مینه ده ما ستا سره ډېره زیاته
مینه ده. یوسف علیه السلام ورته وفرمایل چې د الله دپاره ما سره مینه مه کوئ. ما سره چې چا مینه کړې زه یې په مصیبت کې اچولی ما سره نوره مینه مه کوئ. ځکه وی چې وړوکې ومه نو ترور مې را باندې مینه وه نو چې کله چې پلار به وستم نه هغې راپسې د سرو زرو یو امیل شاته وټکو نو بیا وی چې دا د پټ کړی دی نو د هغې په بدل کې زه به وستم او هغې را سره د مینې د وجې نه دا کار کړی و. پلار را باندې مین و نو وروڼو را سره دا کار وکړو چې کوی ته وغورځولم نو بیا د عزیز مصر را باندې ښځه را باندې مینه شوه نو جیل ته یې راورسولم. اوس کو را باندې تاسو مین شوئ نور مصیبت په راته جوړ کړي. وی د الله دپاره نور ما سره مینه مه کوئ. نو یوسف علیه السلام سره چې کوم دوه ملګري جیل ته لاړو دوی د شپې خوب ولیدو هر یو تن خوب لیدلی دی. سار یوسف علیه السلام ته خپل خوب بیانوي. یوسف علیه السلام ته وی مونږ ته ته ډېر ښه ښکاري ځکه درته دا خپل خوب بیانو. نو معلومیږي دا چې خوب به چا ته بیانوي یو ښه انسان ته بیانوي. دا یو وی ما خوب لیدلی دی چې زما په سر باندې ډوډۍ دی او مارغان راځي او د هغې ډوډو نه خوري او تختی دي. بل وی ما خوب لیدلی دی چې زه بادشاه له انګور څه کومه نه چوړومه. نو یوسف علیه السلام ورته ووی زه درله د دې خوب تعبیر در کومه مخکې د دې نه چې موږ ته ډوډۍ راشي خو د هغې نه مخکې زما یو څو خبرې واورئ. نو یوسف علیه السلام ورته خپل دعوت شروع کړو چې یاره ګڼ خدایان تاسو نیولي دي د هغې په ځای باندې د یو رب بندګي وشي دا بهتر نه ده. یوسف علیه السلام دا موقع غنیمت وګڼله ځکه که نه چې کله یو سړی تا ته حاجتمند دی نو ستا هرې خبرې ته بیا غوږ دی. یوسف علیه السلام پوه شو چې دوی په دې ټایم کې ما ته څه لري احتیاج لري ما ته ضرورتمند دي. نو یوسف علیه السلام ورته شروع کړه چې د یو الله بندګي پکار ده په ځای د ګڼو خدایانو باندې. هغې ته خپلې خبرې وکړې بیا ورته په خوب تعبیر په آخر کې وویل چې د کم تن د سر نه مارغان ډوډۍ تختوي دی به پانسي کېږي او کم تن چې انګور نه چوړئ نو دی به خلاصېږي. خو هغوی ته دا خبره ښکاره دغه شانتې ونه کړه. څه ورته ووي داسې ورته ووي په تاسو کې به یو تن پانسي کېږي او یو تن به ازادېږي. یو تن به پانسي کېږي یو تن به ازادېږي. یوسف علیه السلام ته خو پته وه چې کم به پانسي کېږي او کم به ازادېږي خو هغوی ته ښکاره نه کړه ځکه که دا ورته ووایي چې پلانکې به پانسي کېږي نو بیا به د سره صحیح غم یو خفه به نو خبره ورته ښکاره نه کړه. خو یو به پانسي کېږي او یو به ازادېږي. نو ازادېدونکی څوک و ساقي و پانسي کېدونکی څوک و باورچي. په باورچي باندې به دا دغه ثابتېدله دا جرم ودخل داخل شو معه السجن د سره جیل ته فتیان دوه تنه هلکان. قال فرمایل یوسف علیه السلام احدهما یو تن د دې دواړو نه انی ارانی یقینا زه اینم په خوب کې عاصر خمره چې نه چوړوم انګورو لره. وقال الاخر دی بل اویل انی ارانی یقینا زه اینم احمل فوق رأسي چې پورته کړي مې دي د پاسه د سر خبزن ډوډۍ تأکل الطيرون خوراک کې مرغۍ منه د هغې ډوډونه. نبئنا خبر راکړه موږ ته بتأویله په تعبیر د دې خوب باندې. انا نراک یقینا اینو موږ ته لره من المحسنین د نیکانو نه. وګوره دوی مې موږ ته ته نیک سړی ښکارې ځکه تا ته خپل خوب بیانو. قال فرمایل یوسف علیه السلام لا یأتیکما نبرازی تاسو دواړو ته طعام خوراک ترزقانی چې درکولی کېږي تاسو ته الا نبأتکما مگر خبر به درکم تاسو ته بتأویلي په تعبیر د خوب باندې قبل ان یأتیکما مخکې د راتللو د خوراک نه. ذلکما دا مما د هغې نه دي علمني چې ښودلي ما ته ربي رب زما
انی ترکتو یقینا پریخد ما ملت قوم دین د هغه قوم لا یؤمنون بالله چې ایمان نه لري په الله باندې وهم وغوی بالآخرت فآخرت باندې هم کافرون وغوی کفر کوونکي دي واتبعتو ما تابعداري کړې ده ملت آبائی د دین د خپل پلار ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام دی و اسحاق او اسحاق علیه السلام دی و یعقوب او یعقوب علیه السلام دی ما کان لنا ندی مناسب مونږ لره ان نشرکا چې شرک کو بالله د الله تبارک وتعالى سره من شيء د سشي ذلك من فضل الله دا د فضل د الله تبارک وتعالى نه دی علینا په مونږ باندې وعلى الناس او په خلق باندې ولكن اکثر الناس لیکن اکثر د خلقنا لا یشکرون شکر نو باسین منځ کې ورته د توحید دعوت ورکو یا صاحب السجن اے ملګرو زما د جیل ارباب آیا خدایان متفرقون چنګون خیر غردی ام الله الواحد القهار یا الله تبارک وتعالى ایک یو ذات زور اورو ما تعبدون تاسو بندنی گین کوي من دونی سوا د الله تبارک وتعالى نا الا اسمان مگر نمون دی سمیتموها چیخی دی آغی لرا انتم تاسو و آباؤکم افلاران استاسو ما انزل اللہ ندی نازل کر اللہ تبارک و تعالی بیا پاغی باندی من سلطان انس دلیل ان الحکم ند فیصل الا للہ مگر یو اللہ تبارک و تعالی لردا امر حکم کردے اللہ تعبدو چی تاسو بندگی مکوئی الا ایا مگر ددغی اللہ تبارک وتعالى کوي ذلك الدين القيم داد دين مضبوط ولكن اكثر الناس لیکن اکثر د خلقنا لا يعلمون نفويږي یا صاحب السجن اے خملګرو زما د جیلو د دې ځای پورې ورته خپل دعوت او چلو بیا ورله تعبیر ورکوي یا صاحب السجن اے ملګرو د جیل زما اما احدکما هر چې د احدکما یو تن په تاسو دواړو کې فیسقي ربه د بسکي په مالک خپل باندې خمرن شرابو و اما الاخر هر چې دا بل فیسلبو په پانسۍ بکړی شي فتاکل الطیر نخوري به مارغۍ من رأسي د سر د دنا په پانسۍ به پروت او مارغان به د سر نه غوښې وتښتي دغه شان به پروتي خو ورته نه خو چې پلان کې به ازادي کې او پلان کې به پانسي کېږي ځکه دا پیغمبر او انتهایی شفقت پکې قضی الامر الذي پیسې کړی شوی دی کار هغه فی چې په هغې په باره کې تستفتیان تاسو دواړه تپوس کوئ وقال وی للذي هغې کس ظن چې ګمان و انه چې کیدن دی ناجن خلاصېدونکی دی منهما د دې دواړو نه اذکرني نو چې کوم کس ته وي چې ته به ازادي کې هغه ته ځان له دا خبره وکړه کو ته آزاد شوی ازادي کې به تو بلې خبر نه کو ته ازادي کې به خو چې کله لاړ شي نو بادشاه ته بیا زما ذکر وکړه بادشاه ته زما ذکر ځکه د بادشاهانو دا طریقه ده چې جیل ته دې واچي بیا ته یېري چې موږ یو سړی قید کړی هغه ځان د خپل بادشاهۍ په کارونو کې نو دا ورته ووي وقال وفرمایل یوسف علیه السلام للذي ښایکسته ظن چې ګمان و انه چې یقینا دی ناجن خلاصېدونکی دی منهما د دې دواړو نه وی اذکرني یاد به کې ما لره عند ربک خپل مالک په خوا کې فانساه الشیطان نو دی آزاد شو دی لاړو نو چې دی لاړ شو په خپله نوکرۍ ولګېدو نو بیا درته یوسف علیه السلام چېرته یادو بیا درته جیل ملګری چېرته یادو فانساه الشیطان فسیر کو د دنه د شیطان دا خبره ذکر ربی ذکر کول خپل مالک ته